او زه هغه خویندو ته دا درخواست کوم چې د الله نبي وایي دا جهنمي ښځې دي نو د دې حدیث نه ډېرې ویرېږئ کومه مسلمانه زنانه کې چې ایمان او لږ غوندې د الله یره او خوف په کار ده چې دې حدیث نه ډېره زیاته ویرېږي د الله نبي فرمایي بله د جهنم والو ډله د ښځو ده ونساء او هغه زنانه کاسیات چې جامې اچولي خو عاریات سره د جامو بربنډه ده الله سره د جامو څنګه بربنډه ده دا درې قسمه ښځې یو هغه جامې اچولي خو ډېرې تنګې په کار دا وه چې دا جامې خلک ځکه چې بدن مې پټ شي که نه هغې وله پټ کړی نه دی بلکې هغه د فتنو ځایونه یې وله ښه راښکاره کړي دي د فتنې ځایونه یې وله ښه راښکاره کړي هغه نازک اندامونه نو دا خو لباس نه شو دا خو نورم ځان بې حیا کول شو نو هغه زنانه په دې کې داخل دي چې سره د جامو بربنډې دي چې تنګې جامې اچوي دویم هغه زنانه په دې کې داخلي دي چې نری جامې استعمالوي لاندې تی بدن ښکاري ده دی پنډۍ پکې ښکاري خېټه پکې ښکاري بدن یې پکې ښکاري دا زنانه جامې اچولي خو بیا هم بربنډه ده ځکه جامو له بدن پټ کړی نه دی چې ورته وګوري یا داسې لږه رڼا طرف ته شي بدن یې پکې ښکاره شي څه کوي ګرمي ده ډېره ګرمي ده دا ګرمي به دې بیا هېره شي که د جهنم ګرمي دې ولیدله الله اکبر خیر دی لږ تکلیف به یې تا ته خو لږ غوندې پکې لاندې کښېنه د دې بیا هم علاج شته د دې ګرمۍ خو ګوره بیا د جهنم د ګرمۍ علاج نشته او بل هغه زنانه په دې کې داخلي دي چې هغوی لباس اچولی او سره د لباس او جامو بربنډې دي دا لباس یې لنډ لنډ دی لنډ معنا څه پنسي اوچتې دا حکم سړو ته او که ښځو ته سړو ته حکم چې پنسي اوچتې کوي چې ګیټه یې ښکاره شي دا کار د سړو پنسي ښکته روانې شوې او د زنانو پنسي په بره روانې شوې وختي مې ته حدیث ویلو د الله لعنت په هغه سړو چې د ښځو مشابهت یې وکړو پنسي یې ښکته کړي د الله لعنت په هغه ښځو چې د سړو مشابهت کوي پنسي اوچتې کړي دا هغه سره د جامو بربنډه دغه رنګه نستوڼي په دې ځای کټ کړي زنانو مټې ټولې ښکاري لکه څنګه چې هندوانې ښځې ساړي واچوي هغه شی یا د کافرو د بېدینو او هغه فاجرات او فاسقات ښځې چې په فلمونو کې په ډرامو کې په کلبونو کې او په بې حیا ځایونو کې کارونه کوي خپله حیا او عزت یې په پیسو خرڅ کړی په یو کپنۍ باندې په یو انسان باندې کله یو اخلي دا ښځه کله یې بله کپني والي نن یې د ټوتپیسټ کپني په پیسو واخلي هغې له پروګرام وکړي بله ورځ یې ډرامو والا په پیسو واخلي هغه له پروګرام وکړي بله ورځ یې سټیج والا په پیسو واخلي په سټیج ګډېږي دا ښځه هغې ته ګوري او د هغې لباس اختیاروي اوهو په تا کې او پای کې خو ډېر غټ فرق و په تا کې او پای کې خو ډېر غټ فرق دی هغه په پیسو خرڅېږي را خرڅېږي ته خو ډېره درنه یې ته خو خپل خاوند په یو ډېره مقدسه رشته د نکاح کې اخیستې ته خو د هغې په نیز باندې ډېر یو لوی عزت او شرافت والا یې ته ولې ځان سپکې هغې خو کاروبار جوړ کړی د خپل بدن نه شوپیس یې د ځان نه د مارکیټ جوړ کړی ته ځان نه د مارکیټ شوپیس مه جوړوه بلکې تعالی الله رب العالمین ډیر لوی قدر ډیر لوی عزت او ډیر غټ احترام درکړی دی نو داسې لباس غاړې ښکاري مرۍ به ښکاري دغه رنګه لوپټه به یې غورځولي ویښته به یې ښکاري نو دا هغه لباس دی چې په نوم خو یې جامې شته په بدن خو سره د جامو بربنډه ده د الله نبی فرمایي دا زنانه د یختو سټایل ولا ذکر کړی رؤوسهن کاسنمه البخت المائله د دې زنانو د سر ویښته به داسې لکه د بوختي وخانو د قبونو په شان دا د عربو هغه بوختي وخانو دا قبې چې کومو دا به لږ داسې شاته رامایله شوی د دې زنانو دا قبم د یختو نه دا سټایل جوړ کړی دلته یې راجمع کړي دې کې مولې شانتي جوړ کړي شاته لیدلي دي که نه دې کې وتړي نو بعضې زموږ هغه خویندې چې ښه ښایسته په پرده کې به روانوي دا ښایسته درنه برقه به یې اچولي خو دې ځای کې بیا همغه شی ښکاري پوني موني ولا دونه کلکه تاوه کړي دلته به بوټه ښکاري دا ناروا ده یختو سره دا کار مه کوه چې ستا په سټ کې خوب جوړ شي د اوښ په شان دا کار مه کوه دا سټایلونه په یختو باندې مه کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زنانه لا يدخلن الجنه دا زنانه به جنت ته نه داخليږي ولا يجدن ريحها او دینه مخکې بل جمله فرمایله وای مائلات ممیلات الله اکبر دا زنانه پردو سړو ته مایل دي مزاجونه غلط دي او پردي سړی ځان ته مایل کوي ځکه دا شی ته چې په ځان دي دا نخري کړي چا د پاره دي کړي کدا وای چې ما خو دې سړو د پاره نه دي کړي نو بس بیا پرده کې ځکه نه دي ته ولې خیر
عام معاشري ته ولې خې نمایش ولې کې مکه بیا نمایش کړه کړي دې دې د پاره دي چې زما په لار زم زما یو محفل ته ورزم او دقه خلک براته ګوري هم دې د پاره دي کړي کته ارسم ربانه وکي دقه د پاره دي کړي چې دا نه قسم په الله او ته په خپل کمره کور کې نه بیا دا شي نه کې الته بیا نه کې هم دې د پاره کې چې بار به وزم خلک براته ګوري ځکه دا الله نبی چې کومه خبره کړې ده خلک وې د کانی کرخي بدنه یری شي دا حدیث وګوري او دا منظرونه موږ نن ګورو لګي دا د نبی علیه السلام معجزه و چې دا خلک برا پیدا کیږي بیا یو فرمایل دا زنانه به جنت ته نه داخليږي ولا یجدن ریحها جنت ته داخليدل سکه د جنت خوشبو بم په دې زنانه نه لګي الله اکبر وان ریحها ليوجد من مسيره كذا وكذا او د جنت خوشبو په دومره مزل باندې لري رسیږي چې بعض روایتو کې راځي سلويخ کالو پورې لري د جنت خوشبو رسیږي ډېر تیزه خوشبو ده خدا زنانه به الله د دینه محرومه کې په ډېر لري لار به جهنم ته ورتاو کې والعياذ بالله الله رب العالمین دې زموږ تاسو د معاشري اصلاح وکړي الله زموږ د نارینه اصلاح هم وکړي او الله دې زموږ د زنانو اصلاح د خويندو اصلاح هم وکړي کوم چې شرعي حدود دي موږ او تاسو له پکار د چې دا کراس نکو ځکه د شریعت په مخالفت کې فتنه او عذاب الیم دی قران کې الله فرمایلی دی فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله قران کې فرمایي چاته چې د پیغمبر حکم راغی او مخالفت وکړو خد قصد کوي په حدیث پوه شوی بیا هم کوي الله رب العالمین کتاب وي دا خلق دی ویریږي چې الله به په فتنه کې واچي الله به په فتنه کې واچي کې دې شي دشمنی او بل پریشانی د ته جوړ شي د دې د لاسه او بل او يصيبهم عذاب الیم او یا بدر الله عذاب دردناک در کې ګوره موږ له پکار د چې د حدیث مخالفت ونکو بلکې الله نه سوال وکړي چې الله دا اورو سوایو الله دې په موږ له عمل کولو توفیق راکړي